الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دا سجدے کیفیت او دا سجدے په حالت کې د قدمین و زم او یوځای کول آیا دا سنت دی او کو تفریق د قدمینو جدا کول د سجدې په حالت کې دا سنت دی؟ اگر چې دې کې د علماء او د فقهاو اختلاف دی. اکثر اهل علم دا وایي چې تفریق مستحب دی او دې باندې بیا دلیل د ابو داود هغه روایت وایي چې اذا سجد فرج بین فخذیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سجده کوله د پتونونو په منځ کې به کوشادګي او پراخي کوله. نیل لوتار کې امام شوکانی دې باندې بحث کړی وی تفریج بین الفخذین او قدمین دا ټول په یو حکم کې دي. دې حدیث نه دا ثابت دی چې فخذینو کې تفریج ده نو بیا په قدمینو کې او قدمینو کې هم تفریج او تفریق پکار دی. او بعض اصحاب الشوافی وی چې تفریق بین القدمین د یو لیش بقدر الشبر د لیش په اندازه پکار دی. زه دا ویم د خپل تحقیق مطابق چې دې حدیث کې صرف د فخذینو د تفریج باره کې خبر راغلی، د قدمینو په باره کې دا حدیث ساکت دی. دې حدیث کې د قدمینو د تفریج او د زم د دواړو ذکر نه دی راغلی. دې وجې نه دې کې به نورو احادیثو ته رجوع نو صحیح ده. ابن خزیمه کې هغه کې باب روړي باب ضم العاقبین فی السجود او قدمین فی السجود، چې دا پوندې به په سجده کې یو بل سره پیوسته کې دا قدمین. دارنګه امام بهقی په سنن کبرا کې باب روړي باب ما جاء فی ضم العاقبین او فی ضم القدمین فی السجود. دا ټول په دې کې حدیث د عائشہ رضی الله عنها روړي. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی. ما یو شپه رسول الله د خپل بسترینا یعنی موندنه کو په خپل بستر باندې او زمانه بسترینا تلو نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی شروع نو فوجدته ساجدا. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مونده کو په داسې حال کې چې سجده کوونکو او راسن عقبیه مستقبل باطراف اصابعه القبلة. په داسې حال کې سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پروتو چې دا پوندې د یو بل سره بالکل راس پیوسته وي او د دې خپو د دې ګوتو دا سرونه قبله ته مخامخ کړي. ابن خزیمه اول جلد کې دا حدیث راوړی دی، ابن حبان په 5م جلد کې راوړی دی، امام حاکم په اول جلد کې، امام بهقی په سنن کبرا کې دا راوړی 2م جلد کې. او حاکم وی هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. دا حدیث د بخاری مسلم په شرط باندې صحیح دی. وسراسن مرصوصتین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قدمین چیو دا یو بل سره پیوستو یرص القدمین بعضها ببعض. دا قدمین بعض سره لکه بنیان مرصوص څنګه یو بل سره بالکل پیوست، دا قدمین یو بل سره پیوست. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې د دې قدمینو کیفیت معلوم شو په دې حدیث کې. او د بخاری په روایت کې د عائشہ رضی الله عنها هغه حدیث کې داسې الفاظ راځي چې وقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
په سجدې په حالت کې نو د عایشې لاس د هغه په قدمینو په بطن په شا باندې ولګېدو، یو لاس د دواړو قدمینو په شا ولګېدو. دین علماء استدلال د دینم کوي چې والید الواحد لا تقع على القدمين الا في حال التراس، یو لاس په قدمینو باندې نه واقع کیږي مګر په داسې حالت کې چې هغه یو بل سره پیوسته وي، یو بل سره پیوسته وي، نو داسې حالت کې دغه واقع کیږي لاس. او دارنګې سنت طریقه دا د مستدرک د حاکم کې امام حاکم په سند صحیح سره وروړي، امام ذهبي ورسره موافقت کړی دی چې هغې کې دا حدیث دی چې اذا سجدا ضم اصابعه، دا د ګوتو د پیوسته کولو باره کې د قدمینو باره کې نه دی دغه روایت. کله چې رسول الله به سجده کوله نو سجدې کې به دا ګوتې یو بل سره پیوسته کړې، دا د قدمینو باره کې نه دی، دا د زم د اصابع باره کې دغه، او دغه مخکې روایت د قدمینو باره کې. نو بهرحال ما ته خو راجحه او صحیح مستحبه دا ښکاري د دې احادیثو په روشنۍ کې چې ضم القدمین دا غوره دي په سجده کې، او ضم القدمین په کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې کیفیت په دغه حدیث کې بیان شو.